الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. عزیزانو، د اول سپارې خلاصه تاسو په خدمت کې وړاندې کومه. قرآن مجید د سورة فاتحه او د 13 سپارو نوم ده. سورة فاتحه ته فاتحه ځکه یایي چې دا له فتحون دې وتلې ده. فتحون معنا ده د خلاصول. د قرآن شریف آغاز ته یایي. یو ډیر مشهور او معروف نوم د سورة فاتحه دی الحمد شریف ام الکتاب ام القرآن هم ده. ام الکتاب یایي د قرآن مجید خلاصیت ده. ازانو د ټول په قرآن مجید کې شپږ مضامین ذکر دي. اول مضمون د الله تعالی توحید، دوم رسالت، دریم قیامت، څلورم احکام او پنځم هغه حکمونه د منلو وال او شپږم هغه حکمونه چې د نه منلو وال. سورة فاتحه ته سړی وګوري نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم په دې کې الله تعالی د توحید ذکر کړی ده. مالک یوم الدین په دې کې الله تعالی د قیامت ذکر کړی ده. مالک یوم الدین په دې کې الله تعالی د قیامت ذکر کړی ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې کې الله تعالی د احکام ذکر کړی ده. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم په دې باندې دې کې الله تعالی د رسالت او د منلو والو د حکمو ذکر کړی ده. او مخته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دې کې الله تعالی د نه منلو وال احکامو ذکر کړی ده. دو صورت کې د منلو والو خلکو ته یو ټکی انعمت علیهم ذکر کړی ده. هغه نیک خلک اعتماد کی او خبره مني. او د نه منلو والو خلکو دپاره دوه ټکي ذکر کړي دي، مغضوب او ضالین. مغضوب چې ده هغه خلک چې خبره ورته معلوم وي خو د ضد په وجه نه مني. ضالین هغه خلک دي چې لا علمي له وجه نه مني. سورة بقره مخته ذکر کیږي. سورة بقره د قرآن شریف غټ سورت ده. بقره غوا ته یایي، دې کې د غوا والا واقعه راځي مخته، نو ځکه دې ته سورة بقره یایي. تر ټولو مخته حروف مقطعات دي. حروف مقطعات الف لام میم. مقطعات لکتهون چې راوتلی د کتهون یایي پرې کولو ته. دا ټکي ځان ته ویل کیږي الف لام میم. د دې معنا صرف الله تعالی ته معلومه ده، خو دومره خبره ده عربو خلکو ډیر زور ولګاوی خو د دې غوندې آیات یې نه راوړوی. ردی چې دا خبره معلومه شوه چې الله تعالی د قرآن مجید علم یک سړي ته ورپه نصیب کوي چې کوم سړی عاجزي کې د الله تعالی مخته او د الله تعالی د قدرت قایل وي، د الله تعالی د علم معترف وي، هغه سړی ته الله تعالی علم ورپه نصیب کوي. مخته په دې صورت کې الله تعالی د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي. د مؤمن اول صفت دا ده چې په غیب باندې علم یې راوړی ده. جنت او دوغس او قیامت ورځ یې نه ده لیدلی، خدای یې مني. دوم صفت دی نماز ادا کوي. دریم چې دی زکات ورکوي او صدقه ورکوي. څلورم دی آسماني کتابونه مني. او پنځم په آخرت باندې یقین لري. او مخته په دې صورت کې په دې سپاره کې الله تعالی د منافقینو ذکر کړی ده. د هغو عادتونه ذکر کړي چې هغه یو بل ته دوکه ورکوي، حسد یې په هغه کې، بغض یې په هغو کې، مکر او فریب کې دی، دغسې بېوقوفه یي، د یو بل پسې ملنډې وایي، د یو بل پسې تمسخر کې، او دغسې د دیندارو خلکو پسې مذاق کې، دیندارو خلکو پسې ملنډې وایي چې فلانی اوس اذان کې راته ملا شوی. نو دا د منافقینو صفات دی. مخته په دې سپاره کې د غوا والا واقعه ذکر کړې ده. سورة بقره تم ځکه بقره یایي. وراره را ولاړ شو، تره یا مړ پویه مړه یې راواخیست، د بل چا کور مخته واچاوی، څه د ده مال ته هیله وه، تمه وه. نو موسی علیه صلات وسلام ته خلک رالو، ورته وویل ای موسی علیه صلات وسلامه د دې قاتل را معلوم که. نو موسی علیه صلات وسلام ورته وویل چې ولاړ شئ، یوه غوا حلاله کړئ، غوښه راواخئ، د دې مړي سړي له بدنه سره ولګوئ، دا مقتول به وغږي چې د قاتل علم به درکړي چې فلاني زه مړ کړی یم. نو کله چې دا غوښه ورسره ونښلوله وویل چې زه خپل وراره مړ کړی یم. نو په دې کې د دریو خبرو فایده راووتله. یوه خبره دا فایده راووتله چې د دې سړي قاتل معلوم شو.
دومه دا فایده راووتله دغو خلکو به باس بعد الموت د مړ کېدا بعد ژوند نه مانویه هغه معلومه شوه چې دا سړی بیرته ژوندی شو. درېیمه د دغو سړو په زړه کې د دغو بني اسرائیلو په زړه کې د غوا د غویي ډېر عبادت به کوی محبت یې په زړه کې و. د هغه رد به دغه چې کې راغوی چې له ده سره دا خدای نه د محبت مور سره کوي عبادت یې مه کوي. مخته په دې سپاره کې د حضرت آدم علیه السلام خلافت ذکر راغلی ده. الله تعالی خلافت حضرت آدم علیه السلام ته ورکو، ملایکو ته نه کو، ور انسانانو ته ورکو. له ملایکو سره مکالمه راغله، ملایکو ورته وویل چې ما ورکوه انی اعلم ما لا تعلمون. الله تعالی ورته وویل چې زه پیږم تاسې نه پیږئ. نو الله تعالی خلیفه انسان حضرت آدم علیه السلام جوړ. مخته په دې صورت کې د یهود او د نصاراو خصوصي د عادتونو ذکر ده. هغه دغه چې یهود او نصارا چې وو نبیان به یې نه منل، نبیان به یې قتل کول، کبر به یې کویه، چې په یو کلي کې به داخلېدل کبر به یې کویه، دغسې قرآن مجید کې به یې تحریف کویه، کتابونه به یې اسماني کتابونو کې به یې رد و بدل کویه، حرص او طمع به وه پکې، قرآن انکار به و. د دغو عاداتو ذکر ده. مقصد د دغه بیان دا شوی چې کوم ښه عادتونه د موږ او تاسې په ځان کې راولو، کوم د منافقینو د یهودو او د نصاراو عادتونه د هغه به موږ او تاسې له ځانه لرې کوو. مخته په اخر کې دې سپاره کې ملت ابراهیمي ذکر شویه چې حضرت ابراهیم علیه السلام په دین حنیف باندې برابر و. دین حنیف باندې برابر و. دین حنیف چاته یای؟ حنیف یای چې له باطله جزان ته یې او د حقو لوري کې دغه ته یای حنیفه په سیخه لاره باندې برابر. اوس د سیخې لارې طریقه معیار څه شی ده؟ الله تعالی د دې معیار راوښوی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. چې څور صحابه ایمان راوړی ده طریقه یې ده. دغسې اهل بیتو چې څور اهل بیتو ایمان راوړی و او طریقه یې وه، په هغه طریقه که څوک روان شو دغه ملت ابراهیمي ده، نو هغه سړی د دا وایي چې زه د حضرت ابراهیم علیه السلام په ملت او په مذهب باندې برابر یم. او که څوک د صحابه او د اهل بیتو په لاره باندې نه ځي، هغه بیا ملت ابراهیمي باندې نه ده. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسې کې دا ښه عادات راسي او دې ښو عاداتو باندې عمل وکړو.